السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته ما چې څنګه د انګلیش الفابet سٹارټ کړی وو او په هغې کې د ای والا چې کوم دی پریکټس کړی وو، د ای شیپ سایز او د هغې چې کوم دی لیکل او کوم ځای کې راځي دی، نو تاسو هغه به انشاءالله العزیز زه امید لرم چې هغه به ستاسو ذهن نشین شوي، په هغې به تاسو پریکټس کړی وي. هغې پسې چې کوم بل الفابet دی د انګلیش په دویم نمبر باندې هغه بي دی. بي موږ سره په دوه سټایله دی، هغه دواړه سټایله نن زموږ سبق دی انشاءالله العزیز هغه به زه ستاسو تر نظره کوم که خیر تاسو ورته ګورئ د هغې جوړښت څنګه دی، د هغې لینس ویت سایز څنګه دی که خیر انشاءالله هغه تاسو ذهن نشین کړو. او دغه 4 بیسیک لاینز چې کوم د دې دپاره ورکړی شوي دي په هغې کې دا په کومو لاینونو کې لیکلی کېږي هغې ته ګورئ. ښه قلم به تاسو چې کوم دی داسې ونیسئ د دې تھرډ لاین نه 1 2 3 4 1 2 3 دې تھرډ لاین نه به چې کوم دی د دې کوم جویننګ ټیل دی د بي هغه به سټارټ کوئ، ټاپ لاین ته ورسئ، قلم به ورته پلن کوئ او په دې ملا باندې به لږ ټاټ جوړ کوئ او دلته چې دی 1.5 حصې ته چې کوم دی تاسو راشئ دلته به دې له یو سترګه جوړه کوئ او جویننګ ټیل به ترې وباسئ. دی به په دې ملا باندې دلته کې ټاټي لږ کوبن به جوړوئ. دا یو سترګه په دې 2 لاینو کې راشي او دا یو سترګه به چې کوم دی په دې نیمه حصه کې راشي. دا ګیپ په دې له خامخا جوړوئ او دا جویننګ ټیل به دې له خامخا جوړوئ. تاسو سره به دا بي چې کوم دی ډېر په ښایسته او خوبصورته شکل باندې جوړېږي. دې نه علاوه چې کوم بل بي دی مونږ عام طور هغه کوم سپریټ مونږ لیکو، دا خو جویننګ کې ډېر استعمالیږي، هغه سپریټ کې ډېر استعمالیږي. څنګه لیکل کېږي، دلته نه به قلم کې دی برابر تھرډ لاین ته وښیي ټاپ لاین ته او بیا به واپس راشي تھرډ لاین ته او دې ځای نه به دې سره یو ټچ او واچوئ. او دا ټچ او چې تاسو واچوئ یو ګیپ موږ سره دلته جوړ شو، دا به تاسو خامخا سپیسیفیک جوړوئ، دا به خامخا جوړوئ او دا ګیپ او دا جویننګ ټیل دا به تاسو خامخا جوړوئ. د دې دا سپیسیفیکیشن دي، دا کوم ته چې زه ایروز لګوم کومو ځایونو ته دا به د دې خامخا تاسو جوړوئ، هله به دا ټکي ښایسته ښکاري. بیا ورته وګورئ دلته نه یې قلم کېښو، واپس راغی دلته کې دا موږ سره بي جوړ شو. بیا هم د دې ځای نه قلم کېښو، ټاپ لاین ته لاړئ، واپس تھرډ لاین ته راغی او دې سره هم یو ټچ او واچولو، تاسو سره یو ډېر ښایسته او ښکلی بي جوړ شو. دا و زموږ د نن د انګلیش الفابet سیکنډ چې کوم ستاسو لیسن و ستاسو په وړاندې ما پیش کو. انشاءالله هیله لرم که خیر انشاءالله تاسو به د دې نه زده کړه کوئ او مخکې به یې خپروئ. مهرباني.